أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا رب زمانگا وابعث فيهم تولیگا پدیکی رسولا یا عظیم الشان پیغمبر منهم ددینا یتلو علیہم آیاتک چلولی پدیبانی آیاتنستا ویعلمهم الکتاب او تعلیم ورکی دیت دا کتاب والحکمت دا حکمت دا خبرو ویزکیہم او پاکوی دیلرا انکا انت العزیز الحکیم یقینا تو غالب حکمت والی. آیت مبارکہ کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دا اسماعیل علیہ السلام دے اور دعا بیان دے. ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام چکا مدری دعاگانی کھڑے ہوئی پائی کے درم دعا داوا چی اللہ پدا امت مسلمہ کی ان زمان قولات کی اولا سے عظیم الشان پیغمبر ہو لے گئی چاہ سلور کارو نکی یودا چاہ سر کتابی و خلق تدا اللہ کتاب لولی تلاوت و تکی اور دویم دا چے خلق تدا کتاب مانا و مفہوم بیانی اور دریم دا چے دا حکمت خبری و تبیانی اور سلورم دا چی دا پیغمبر دا خلق و تزکیہ کی صفائی کی پاکوالی راولی دا ظاہری و باطنی گندگونا ندی پاکی راشی اور اللہ تپدی عرصبانی قادر ای دا کل کارونا تکولش و حکمت والی. حدیث کرا دی چی سنگ ابراہیم علیہ السلام دا دعاگانی اکڑی نو وحیراله چې ستا دعاګانې قبولې شوې او دا آخرنۍ دعا د ابراهیم علیه السلام د دنیا د تلونه تقریبا 3300 سال بعد بیا قبول شوه. یعنی اثرات ظاهر شو چې الله تعالی نبی علیه السلام مبعوث کو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې. ذکر ابراہیم علیہ السلام دا دعا چکر کولا دیوہ کہ ابراہیم علیہ السلام سر اسماعیل علیہ السلام نو اشارے دی طرف توجہ دا اسماعیل پا اولاد کے دا پیغمبر رو لے گئی اور نبی علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے دیں. تفسیر قرطبی نکلی دی او ابو سعودم لکلی دی چی او بیره یو سڑی نبی علیہ السلام تاوی چی مونگتا دخپل زان بارکی سہو آیا. نبی علیہ السلام فرمائے انا دعوت ابی ابراہیم دخپل پلار ابراہیم علیہ السلام دعایما یعنی آچکا ما دعا کڑی وا قبول شوزه دا شکل کرالم او بشرا عیسیٰ او زد عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری و زیر یما چی زمانہ مکی عیسیٰ علیہ السلام دا خوشخبری ورکڑی وا چی عظیم الشان پیغمبر را روان دے ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد. عیسیٰ علیہ السلام قوم تبیلو کہ زو زیر ورکون کی ام دا آغا نبی کہ زمان رستو برازی دارم با احمد بھی او رؤیا امی
نبی علیہ السلام وی زه د خپل مور خوب یما زما مور خوب ولیدو چې کله زه پیدا شم حین ارضعتنی یا حین وضعتنی چې کله زه وزېږولم نو یو نور روچت شو او نور دومره خور شو چې هغې سره شام او د بصرا علاقې ښکاره شوې او څرګندې شوې. زه د خپلې مور هغه خوب یم، د عیسی علیه السلام خوشخبري یم او د ابراهیم علیه السلام هغه دعا یم. د نبي علیه السلام په شکل کې د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام دعا قبوله شوه. او د نبی علیه السلام نه علاوه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې چې څومره پیغمبران راغلي دي هغه اکثریت د اسحاق علیه السلام په اولاد کې دي او اسحاق علیه السلام د اسماعیل علیه السلام نه کشر دی. شعیب علیه السلام راغلی په عربو کې دی، د اسحاق علیه السلام په اولاد کې نه دی لیکن د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې صرف او صرف دا نبی علیه السلام دی. دو درې نومونه نور داسې ملاویږي چې د دې باره کې اختلاف دی، لکه زید بن عمر بن نفیل دا یو موحد انسانو لیکن تحقیقی کول دا دی چې نبی نو په توحید باندې و، د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې و لیکن نبی نو. دارنګې خالد ابن معدان دا باره کې مرای چې دا یو نبی و لیکن صحیح کول دا دی چې دا نبی نو، ها یو نیک انسان. ربنا وابعث فیهم، اے رب زمونگا، وابعث فیهم اولیگا تپدی کے، وابعث اولیگا بعث پورتا کولو توی. پیغمبر کل رازی چې کله خلق بالکل مړشوي، خلق په کفر کې، په شرک کې، په ګناهونو کې، په ظلم و ستم کې، په جهالت کې بالکل مړه پراته وي، نو الله تعالی د پیغمبر په سر روچت کی د پیغمبر مبعوث رالیږلی شوی یعنې راپورته کړی شوی. من بعثنا من مرقدنا، موږ چا راپاڅولو د خپلو قبرونو نه. نو وبعث اولیږه ته په دې کې یعنې خلک به بالکل پرېوتي وي، په جهالت کې او په کفر او په شرک کې به وي. خدای ته په دې کې یو نبي ولیږي چې دا خلک روچت شي او راپاسي. وبعث اولیږه ته فیهم په دې کې، فیهم یې وی لهم یو نوی چې دوی دپاره، فیهم یې ځکه وی چې دغه نبي د عالمي وي، دا د یو قوم او د یو خاندان او د یو ملک نبي دی نه. فیهم په دې کې یو نبي ولیږه چې هغه عالمي نبي وي. نبی علیہ السلام عالمی نبی دی. د نبی علیہ السلام نه مخکې د اسحاق علیہ السلام او د نبی علیہ السلام منځ کې یا د اسماعیل علیہ السلام منځ کې څومره پیغمبران دي هغه عالمي نه وو. اکثر انبیاء کرام د بني اسرائیل وو، د بني اسماعیلو دپاره ونو. اسماعیل علیہ السلام د خپل خاندان دپاره دی لیکن نبی علیہ السلام د اسماعیلو دپاره هم دی، د اسرائیلو دپاره هم دی او تمام امت تمام دنیا دپاره دی. وبعث فیهم ته ولیږه په دې کې رسولا یو عظیم الشان پیغمبر. دا تنوین د لویوالي دپاره، تعظیم دپاره، یو داسې عام نبي دی، یو عظیم الشان نبي ولیږي. منهم چې د دې نبي، منهم یې وی یعنې دا نبي په دې کې ولیږي، دا نه چې د بل ځای نه ته نبي راولېږي. یعنې داسې ونه شي چې د اسماعیل علیه السلام د اولاد دپاره د بل ځای نه نبي په مبعوث کې. لکه لوط علیه السلام چې و پیدا شوی په عراق کې دی او نبي ولېږلی شو صدوم ته. نو د صدوم خلکو دا
دمکی ورکولا وسم شکه د کلی د بدیو باسو وی کسامو سره کام قبیله نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په دې کې وی په دې عربو کې وی او د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې وی نو منهم د دین یعنی من انفسهم دا نبی سلور کارونه ومنه یتلو علیهم آیاتک یتلو چې دا نبی لولی د واحد مذکر غایب صيغه تلا یتلو تلاوت لوستلو چې لولی دا نبی علیه پدی باندې آیاتک آیتون استا چې مراد تینا قرآن دی یعنی اغل کتابم ورکی چې هغه د کتاب تلاوت خلقو تکی استا کتاب وتللی او آیات نه مراد د الله تعالی د قدرتونو د وحدانیت هغه نښې دي چې خلقو ته الله تعالی تعارف کی دا د قدرتونو دا نشانات خلقو ته خي ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکی دیتا د کتاب د قرآن ان دای معنا او مطلب او بیانی لیتلو علیہم آیات کا تعلق عام خلق سره دی عام خلق د قرآن تلاوت کی چای د قرآن د الفاظ تکی صحیح او بیا په ناظره باندې صحیح وایي او يعلمهم الكتاب دا الفانوس دا کول نه بعد او د صحیح کول نه بعد یا دیم نمبر دای معنا او مطلب د کول دی او يعلمهم الكتاب تعلق عام علماء سره دای معنا او مطلب دکی د قران کریم معنی حق په ارچا باندې داري په هر مؤمن مسلمان باندې د قران کریم معنی حق دار چې د الفاظ دکی دا الفاظ د کو دا قران کریم معنی حق دی او الفاظ هم بیا صحیح دکې دغه قران کریم الله تعالی په عربی ژبه کې نازل کړی دی دا په پښتو کې یا بل ژبه کې نه دی چې په خپل طرز کې به وي نه قران کریم با د عربو په ژبه کې وایي د عربو په انداز کې به وایي نبی رسول الله فرمایي اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها قران کریم وایي د عربو په ژبه کې او د عربو په انداز کې او په اصطلاح کې وایي یعنی خپل اندازونه نه وایي دا د قران کریم معنی حق چې د الفاظ انسان زدکی او صحیح زدکی دا تجوید دې ته ویل کېږي چې عمده قرآن ولوستل شي دا نه چې په خوږ اواز دي خوږ اواز چاہیے بني لیکن صحیح قرآن لوستلو لکه څنګه چې عرب کلک قرآن وي صحیح او بیا د دین بس ويعلمهم الكتاب دای معنا او مطلب د کول دي خلق په معنا او مطلب کې نبی ته محتاج دي د نبی نه بغیر خلق د قرآن معنا او مطلب نشي زده کولی الله تعالی داسین کولی شو چې قرآن کریم د فرشتي په ذریعه سره خلق وګړي چې خلق په خپل لولې او په خپل ځان معنا او مطلب روباسي خلق به څه جوړ کړو دا خو نبی رسول الله د قرآن کریم معنا او مطلب متعین کړی دی عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی دے عربی خپل ژبه ده لیکن چې قرائت نازل شو چې تاسو د شپې خوراک او اسکاک کوئ حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود تر دې چې تاسو توروالی او سپینوالی تور مزي او سپین مزي کې فرق واضح او ظاهر شي چې تاسو ګورئ چې دا تور مزي او دا سپین مزي دی چې دا وینه نو کوه کې شپه ختم شو او چې تاسو دا تور مزي او سپین مزي نه ښکاري نو به وګورئ چې لا شپه شروع ده نه خوراک اوس کا کوي ځکه زمانه کې کوم کې رڼاګانې نه وي منباته وغیرہ وینا نو مطلب چې کله رڼا را خورش شوه
چې تاسو کله تور او سپین کې فرق کولی شئ دی ورته چې مثال راختلی دی نو هغه د آیت ظاهري معنا واغسته نو هغه د شپې یو مزې تور او یو سپین نه واغستو او د خپل بالښت د لاندې کېښودو او دویم روایت کې داسې بخاري کې چې دا تور مزي او سپین مزي خپلو خپو پورې وتړو د خپې د کټې ګوتې دې پورې دواړه وتړلو او داسې کتل به یې ورته ناوله نه ښکارېدلو هغوی شپله شروع ده نو خوراک او څښاک یې کو تر دې چې ښه کافي رڼا راوخته هغه وایي چې دا لا څنګه شپه ده او هغه د نور راختو ته نږدې شو نو هغې تور او سپین ورته ښکاره شو نو په شک کې پورې چې دا لا څنګه چل دی خیر راغی نبی علیه السلام ته خپله ټوله واقعه بیان کړه نبی علیه السلام مسکی شو او یې فرمایو چې ان وسادتک اذن لعریض القفا ستا دا تکیه خو ډېره زیاته پلنه او فراخه ده او کلو ده لکه آیت کې مراد افق طرف ته رڼا مراد ده او تا کې ندامت نه وي که ما تکیه د لاندې تور او سپین مزي مراد دی مطلب د نبی علیه السلام دا و چې دلته کې د تور مزي نه مراد شپه ده او د سپین مزي نه مراد ورځ ده چې کله رڼا راخوره شوه نو شپه ختم شوه نو دا نه چې دا تور او سپین مزي ته عین مراد دی نعار عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ چې اهل زبان دی لیکن د آیت په حقیقي مطلب باندې ونه رسېدو پیغمبر علیه السلام د آیت وضاحت وکړو نو دا نه چې انسان لګنې عربي ورځي نه په قرآن باندې پوهېږي نه د پیغمبر د تعلیماتو او د ارشاداتو نه بغیر د آیت معنا او مطلب څوک نشي بیانولی نو یعلمهم الکتاب او تعلیم ورکی دیتا دا کتابو چه قرآن دی والحکمت او دا حکمت خبری حکمت تفسیر کی دیر اقوال دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ تینا مراد وی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دا نبی علیہ السلام ارشادات و فرمودات و طریقے چاہ نبی علیہ السلام خلقو ته بیان کړي دي قرآن کریم د قانون کتاب دی هغه یو ایکټ دی لیکن په دې کې دننه کم رموزات دي کم اسرار دي کمې پټې خبرې دي هغه نبی علیہ السلام بیان کړي دي چاته د نبی علیہ السلام ارشادات او سنت ویل کېږي قرآن کریم کې صرف دومره ده چې مونځ کوئ اوس مون بسنګ کې رکوع سجده او ترتیب چې کوم د مون دی دا نبی علیہ السلام خلقو ته بیان کړی دی د تکبیر تحریمه نه والې تر سلام اړولو پورې دا پوره د مون چې کوم کیفیت او کومه ډانچه ده دا نبی علیہ السلام بیان کړی ده قرآن کریم کې حکم دی زکات ورکړئ او زکات په کم مال کې ورکو څنګه به ورکو او څومره به ورکو مقادیر د زکات چې دي دا نبی علیہ السلام بیان کړي قرآن کریم کې د حج ذکر دی لیکن د حج تفصیلی ذکر دا نبی علیہ السلام امت ته ورکړی دی دا د نبی علیہ السلام طریقې ارشادات او د نبی علیہ السلام عمل کې سنت ته ویل کېږي دا حکمت ته مراد دی والحکمت او حکمت چې احادیث دي او یا مراد شریعت دی او یا حکمت نه مراد په دا کتاب کې چې کوم احکامات دي هغه احکامات او تفصیل نبی علیہ السلام بیان کړی دی نو الحکمت احادیث مبارکه او شریعت چا خلق ته بیان دي
ویزکیهم دا څلورم کار دی هغه پاکوي دی لره تزکیه صفا کولو ته تطهیر ته ویل کېږي دې زکات ته زکات ولې وایي دې سره مال پاکیږي نو تزکیه صفای ته ویل کېږي او د صفای نه مراد دا چې د خلکو ظاهري او باطینی صفای وشي ظاهري بدن یې سم شي او باطینی ګندګونه پاک شي انسان دا بدن چې دی دې کې دننه روح دی او د پاسه جسم دی لکه څنګه چې جسم بیماریږي دارنګې روح ته هم بیماری لګي د جسم علاج خو ته په دوايانو باندې وکړي د روح علاج به څنګه کوي نو د روح علاج کولو د هغې امراض او بیماری ختمولو دې ته تزکیه ویل کېږي نبی علیه الصلاة والسلام دا کار هم کړی چې خلکو یې باطني صفایي کړې ده یعنې اعلی اخلاق خلکو ته ښودلي دي او خلک یې په اعلی اخلاقو باندې راوستی دی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ټول په ټول حضرات چې څومره وو د اخلاقو په اعلی معیار باندې وو ټول په گفتار او په کردار کې اعلی وو صرف د کردار غازیانو د گفتار صرف د گفتار غازیانو د کردار غازیانو هر خبره د قرآن دای په عمل کې موجود و هر خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دای په عمل کې موجود و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو د خلکو تزکیه کوله او د دې بلا طریقې د نبی علیہ السلام چا تزکیه په خبرو باندې وشوه چا تزکیه په مجلس کې په ناسته باندې وشوه او د چا تزکیه داسې هم کېده لکه حدیث کې راځي ابی بن کعب رضی الله عنه وایي دا لوی قاری دی واقرأهم ابی بن کعب رضی الله عنه د دې امت لوی قاری دا ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ دی هغه ما د قرآن یو آیت وایي ابن مسعود رضی الله عنه آیت بل شانتی وایي یعنی ما یو شانتی وی هغه بل شانتی وی ایمیجر زما دا ټیک دی که درا ټیک دی نو موږ دواړه رالو نبی صلوات والسلام ته نو ما خپله خبره وکړه هغه خپله خبره وکړه نو نبی رسول دواړو دا ټیک دی ستا دا هم ټیک دی د هغه دا هم ټیک دی وی نبی علیہ السلام کوئی چې ټیک دی خو زما په اړه کې شک پیدا شو چې دا څنګه خبره ده ټیک خو به یا زما یا به ردوي او نبی علیہ السلام دواړو ته ټیک وایي نو نبی علیہ السلام په ما باندې پوه شو چې رده په اړه کې دې باره کې څه شک پیدا شو صبر نبی علیہ السلام زما دې سینې له ګزار روباغو دې ته ضرب ویل کېږي ضرب نبی علیہ السلام چې څنګه گزار رو بغو د گزار هغه یخوالي سره زما دړنه شک مکمل وته دا تزکیه چې په گزار سره تزکیه وشوه دې ته توجه ویل کېږي او صوفیه کرامو ته ضرب ویل کېږي دا تزکیه بلا طریقې وي نبی علیہ السلام به کولې دیو جنا د دې امت یو لوی ولی الله انسان کرا پاسی هغه د یو صحابي یعنی ادنا صحابي ته نشي رسېدی د ادنا صحابي مطلب دا دی چې یو منټم نبی علیہ السلام سره تیر کړی دی دا نه چې ګنې صحابو کې ګنې بیکار نعوذ بالله داسې نه ادنا نه مراد دا لږ ساعت نبی علیہ السلام سره تیر یو منټ یا 2 منټه یا 10 منټه هغه ته هم څوک نشي رسېدی ځکه هغه صحبت د نبی علیہ السلام چې و هغه بل چاته نه نصیب کېږي د صحابي دا مقام ولې اوچت دی هغه ته د نبی علیہ السلام صحبت میلو شوی د مجلس کې ناسته کړې ده او دا لږ ساعت د مجلس ناسته دا به د زړه صفایي ورسره وشوه نبی علیہ السلام د مجلس ناشنا برکاتو
لږ چا به ناسته وکړه ډېر شکوک و شبهات به ختم شو. او کنن انسان هر څومره عبادت وکړي لیکن صحبت به د کم دی راوړي د نبی علیه السلام. نبی علیه السلام به د خلکو تزکیه کوله او د تزکیې بیا بلا طریقې دي. په دې دور کې د صوفیه کرام په خانقاهګانو کې د خلکو تزکیې کې د ذکر او اذکار په ذریعې سره او د خدمتونو په ذریعې سره دا ټولې طریقې ټیک دي. مقصود د نفس اصلاح ده چې د نفس اصلاح وشي، د نفس نه د امراض او د ګناهونه دا مکمل ختم شي. ورنه که انسان دې ګناهونو سره آخرت ته لاړو نو ناجوړه تللی دی، د هغه علاج ورته بیا په جهنم کې کېږي. نبی علیه السلام ته یو سړی راغی، هغوی چې ما ته اجازه راکړه چې زه هغه زنا وکړم. که زمونږ ستاسو مای ته څوک دا خبره کوي زمونږ څونه جذبه کې راځو، څونه غوسه کې به راځو. نبی علیه السلام هغه کینو او بیا په مختلف انداز ناشنا انداز نبی علیه السلام بیا ته دا غواړي چې څوک داسې وکړي څوک داسې وکړي څوک داسې وکړي. هغوی نه د خدا نشم برداشت کولی که زما په کور کې خور ده، زما مور ده، زما پلانکی زما پلانکی. نبی علیه السلام هر څوک دا نه غواړي. د نبی علیه السلام په سینه باندې لاس کېښودو، د لاس ته کېښودو اثر و چې د هغه دړه نه هغه خیالات او هغه خبرې اترې ووتې. دا د نبی علیه السلام د تزکیې دا ناشنا طریقې وې. په دې طریقې سره انسان د باطن تزکیه کېږي او د انسان د زړه صفایي چې وشي نو بیا به دې د عبادت په خوند باندې پوهېږي. ویزکیهم او پاکوي دې لره او تزکیه کوي د دې. او افسوس دا دی چې مسلمانان نن سبا په تزکیه کې فیل دي. یعنې تعلیم څه نه څه درجه کې شته دی، کله دنیا دی او کله آخرت دی، خو تزکیې ته توجه انتهایی کمه ده. پخوا وخت کې تعلیم او تربیت و، نو سره کې صرف تعلیم وکړه تش تعلیم نه سره تربیت وکړه. خلقی دا طالب علم دی، پخوا وخت کې دا طالب العلم والعمل دی. دا طالب العلم والعمل پورا نوم داسې و، عمل ته نه ووتو دا طالب علم دی. یاره مدرسې یا د سکولو دا طالب علم دی. حالانکه دا طالب العلم والعمل دی، علم او عمل دواړه زده کړي. او تعلیم او تربیت دواړه یو ځای وو. او تربیت ووته صرف تعلیم پاتې شو. اخلاق زموږ خراب دي، پرېوتې دي. د اخلاق په میدان کې موږ بالکل فیل یو. صحابه کرام رضوانهم بنیادی خبره چاہیے تعلیم او تربیت دواړه په اعلی معیار باندې او یزکیهم او پاکوي دي لره. انک انت العزیز الحکیم، بیشک تو العزیز و غالب ای، الحکیم و حکمت والی. غالب ای ټول کارونه کولی شي، په دې قادر ای. الحکیم و حکمت والے په خپلو کارونو باندې ښه پوهېږي. اے رب زمونږه او ته ولېږه په دې کې یو عظیم الشان پیغمبر د دینه چې لولي په دې باندې آیتونه ستا او تعلیم ورکړي د کتاب او د حکمت د خبرو او پاکوي دې لره. بېشکه ته غالب ای، حکمت والی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يرغب أو سوق ديت إعراض بوكي عن ملة إبراهيم د ملت إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا من سفها مگر ها سوق چې کمکل یې کړو نفسه خپل ځان ولقد اصطفیناه او یقینا غوره کړو مونږه ابراهیم علیه السلام لرا فی الدنیا په دنیا کې وإنه فی الآخرة او بشک دی په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانو خلقونه دی اذ قال له ربه کله چې وی د ترددو اسلم تابدار شه قال ابراهیم علیہ السلام اسلمت زتابدار شم لرب العالمین دپارا دپروردگار د عالمونو ووصى بها ابراهیم او وصیت کړو پدې ملت سره ابراهیم علیه السلام بنیه زامن خپلوتا ويعقوب علیه السلام یا بنیا اے زما زامنو ان الله اصطفى بیشک اللہ تعالی غوره کړی دی لکم الدین ستاسو لپاره دین فلا تموتن فاستاسو ممرئ الا وانتم مسلمون مگر پداسې حال کې چې تابعداري کوونکي ادرو آیتونو کې ترغیب دی چې د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې روان شي او دای تابعداري وکړي لکه ابراهیم علیه السلام د لویو انبیاءو نه دی دا قرباني امتحانات ازمایشونه مخکې بیان شو او دا اخلاص بیان شو ابراهیم علیه السلام چې په کوم ملت او په کوم دین باندې دی نیسن چې ابراهیم علیه السلام بهترین نبی دی داغا دین او داغا مذهب هم بهترین وی او ابراهیم علیه السلام په توحید باندې دومره قرباني ورکړي دي د شرک نفي کړي ده د ابراهیم علیه السلام د ملت تابعداري وکړي دیکھے تنبی مشرکین تم دا و یهود تم و نصاراو تم چکتاسو کامیابی واڑے نو دا ابراہیم علیہ السلام پر ملت باندشے اور دغه زمانے کی دا ابراہیم علیہ السلام ملت دا نبی علیہ السلام ملت و شریعت تے لیکن نبی علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام پر اولاد کے دیں او نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام قبول شوی دعا دا او نبی علیہ السلام دین و ملت دا بیعنی دا ابراہیم علیہ السلام ملت تے اغم پا توحید باندے و دین پا توحید باندے دے اغم دا شرک نفی کردی را دم دا شرک نفی کردی دا د نبی علیہ السلام د دین ډیر نمونه دي دیتا دین محمدی شریعت محمدی ملت حنیفی او ملت ابراہیمی دا ټول نمونه توای د نبی علیہ السلام چې کوم شریعت دی دیتا ملت حنیفی وی ملت ابراہیمی وتوی او دین محمدی متویو شریعت محمدی وتنوی
نو د نبی علیہ السلام باندې ایمان ورو تابعداري کولو دا گویا کې د ابراهیم علیہ السلام تابعداري کول دي او ابراهیم علیہ السلام چې څنګه په خپل په دې دین باندې و دارنګه خپل اولاد تم د دې وصیت کړو دا دین اسلام چې دی دا د آدم علیہ السلام د زمانې نه را روان دی اسلام سنوي مذهب نه دی دا د هر یو نبی مذهب صرف په هر دور کې نوم بدلو ابراهیم علیہ السلام په زمانه کې نوم ملت ابراهیمی او ملت حنیفی او د موسی علیہ السلام په زمانه کې نوم یهودیت او دین یهودیت او د عیسی علیہ السلام په زمانه کې نوم دین عیسائیت او د نبی علیہ السلام دا دینم دک دین اسلام دی او دلته لقب چرنا دین اسلام شو او تابعداري کوونکو ته مسلمان او مسلم وایي کیږي او د مذهب ته اسلام وی او دا زمانه کې نمونه مختلف وو لیکن دینم دک یو دی دا سنوي دین نه دی او د ملت ابراهیمی او د ملت حنیفی چاہا دا نبی علیہ السلام دین دے دائی تابداریوں کے چھ کامیاب شے ومن یرغبو او سوک دے چھ اعراض بو کی ندا ومن یرغبو پمانا دا لا یرغبو سلام اعراض نکوی مخ نعروی عن ملت ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام دا ملتنا آیتون اصل کے ابو سعود لکلی دی چې د عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دوری رونو دائی بارک نازل شوی دی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پخفل ایمان نوڑو او دار تورات دی عالمو دا دمر لوی عالمو چې بخاری کی روایت تے چې دیراغه نبی علیہ السلام باندې ایمان وروړو نو چاته پته نه چې عبدالله بن سلام ایمان نه وروړي نو دا نبی علیہ السلام ته چې يهود چې دا ډېر شریر خلق دي او ایته زما باره کې پته نشته نو تاسو زما په غیر موجودګۍ کې دا غینه زما باره کې تاسو کې دې د پردې نشاته شو دې کې د يهودي او جماعت راغی نبی علیہ السلام ته عبداللہ بن سلام پتا سو کې څنګه سړی رہی ناغي خیرنا وابن خیرنا او په موږ کې ډېر بهتر شخصیت دی او دا بهتر سړی زم دی نبی علیہ السلام ته چې عبداللہ بن سلام ایمان ناوړي زما تابعداري بیا او دا سچرین نشي کېږي چې عبداللہ بن سلام دی ایمان ناوړي هغه په تورات ډېر کلک دی دیکھ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دا پردې نه را مخامخ شو او کلمې بیا وویل هغه یهودو چې لږ ساعت مخکې خیرنا وابن خیرنا ومونږ بهترین سړی رو د بهترین سړي زوی دی فورنی شرنا وابن شرنا دا په موږ کې ډېر ناکاره انسان دی او ډېر د ناکاره انسان زوی دی دا یهودو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ما تاسو جنو ویلي چې یو سکند مخکې لس سکند مخکې زما تعریفونه او چې زما د کلمې او زما د ایمان خبرې اورېده نو ما ته ناکاره انسان دي نو عبدالله بن سلام رضی الله عنه په خپل ایمان راوړ نو د هغه دوه وروڼه وو د یو نوم سلیمه او د بل نوم مهاجر نو دې دواړو له راغی او هغوی ته یې وویل چې ګوره قد علمتما تاسو دواړو ته ښه پته ده
ان الله تعالی قال فی التورات چې الله تعالی په تورات شریف کې دا خبره فرمایلی و چې انی باعث من ولد اسماعیل نبیا زبد اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې یو پیغمبر لیږم اسمه احمد چې دا نوم به احمد وي فمن آمن به چا چې په هغه ایمان وروړو فقط اهتدا ورشدا آپ ہدایت باندې شو پنی غلار باندې شو کامیاب شو ومن لم يؤمن او چا چې ایمان ورنړو فهو ملعون نفاوند لعنت شوی دی وګوره دا خبر په تورات کې شته تاسو ته معلومه ده دا خبره چې کله د دوړ وریدا نو پدې کې دا سلیمه چې هغه اسلام وروړو لیکن مهاجر چې هغه انکار وکړو هغه یې ایمان نه وروړم الله تعالی د آیاتونو نازل کړو چې د ابراهیم علیه السلام د ملت نه څوک انکار کوي دا سمجھدار او هوښیار نه دی دا کمکل دی دا یې کمکلتوب کې مبتلا کړی دی گویا کہ قانون دا شو چې څوک هم د نبی علیہ السلام د ملت او د دین نه انکار وکړو نو که ځان ته ډېر هوښیار او سمجھدار او دانا وي دا انتهایي کمکل دی په قرآن کریم داسې انداز کې خبره کوي چې د ابراهیم علیہ السلام د ملت نه انکار کول د کمکل انسان نه علاوه د بل چا دا کار نه دی ومن يرغب ځکه نبی علیہ السلام ابو جهل تا چې ردنم ابو الحکم دا ډېر هوښیار ابو الحکم ډېر ښه فیصلې به کولې سمجھدارې خبرې به کولې لیکن چې د نبی علیہ السلام نه انکار وکړو دا خو ابو جهل دی دا وایي چې د جهالت یو پلار دی چې دا څنګه هوښیار دی پیغمبر نه پیژني ومن يرغب څوک دی چې اعراض وکړي یعنی اعراض نه کوي مخ نه اړوي عن ملت ابراهیم دی عربی جمع ناشنا کمال دی راغب یرغب د دین رستو چې اله راشي نو معنا میلان کولو مایل کېدلو او د دین رستو چې عن راشي نو معنا اعراض کولو بالکل الټ معنا شي دراغب یرغب رستو اعلان معنا میلان کړي چاته مایل کېدلو او چې رستو ته عن راشي نو معنا مکمل اعراض کول مخ اړول دلته دراغب یرغبنا رستو عن راغلی نو معنا مخ اړول او اعراض کول او اعراض نه کوي مخ نه اړوي هم ملت ابراهیم د ابراهیم علیہ السلام د ملت نه لیکن سوک باڑی الا من صفحہ مگر آسو کو صفحہ چکا مکن یکلو نفسہو فلزان صفاحت و جہالت توی کمزور رائے توی سپک رائے توی لگی گی دا کمکل انسان رائے سرائے گی کمکل سڑے دے دا سمجھدار و دا اخیار انسان رائے دا کانی کر خوی من صفحہ نفسه چاچ خپل ځان په خپل کمکل کړو و بس او انکار او اعراض وکړي ولقد استفیناه او یقینا غوړه کړو مونږه ابراهیم علیہ السلام لرا استفا چانټه ته ویل کېږي انتخاب ته ویل کېږي غوړه کول په دنیا په دنیا کې مونږ دی په دنیا کې غوړه کړو پس اعتبار سره نبوت متور کړو رسالت متور کړو امامت متور کړو د زرګونو انبیاء کرامو لارم ګرځول ابو الانبیاء دې
ابراهیم علیه السلام د زرګونو پیغمبران په دغه اولاد کې راغلي دي او دې سره سره هغه عجیبه اولاد مو ورکړو اسماعیل علیه السلام چې په ماشوموالي کې د الله حکم ته ځان تیار کړ چې ما ذبح کړه نو موږ دې غوره کړو په ډېرو اعتبار سره ولقد اصطفیناه او یقین غوره کړو موږ دلته په دنیا کې په دنیا کې بهترین دی وانه فی الاخرة او بشکر ابراهیم علیہ السلام فی الاخرة په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د نیکانو نه دی دنیا کې بهترین په آخرت کې نیکانو نه دی وانه فی الاخرة لمن الصالحین زکوي چې ټیک د ابراهیم علیه السلام په وفات سره د دنیا خبرې خو ختم شوې د هغه نبوت او رسالت د دنیا په اعتبار سره ختم شو لیکن هلته الله تعالی چې هغه ولایت خاصه ورکړي هغه ځان یو لوی درجه او لوی مقام دی په آخرت کې چا به بل چاته نه میلاویږي نبی علیه السلام فرمایي حدیث ته چې کله د محشر په میدان کې کله دوباره شپېلې ورشي خلک په اوښ کې راشي نو ټول خلک به بغیر د کپړو نه به وي د هېچا په بدن باندې به کپړه نه او ما د ورمنې کپړه راکړی چې به لباس واچوم چې زه وګورم زمانه مخکې به ابراهیم علیه السلام ته کپړه ورکړی شوي وي ځکه ابراهیم علیه السلام د الله د دین دپاره ورته غورځول شوی مخکې نه جامې وباسلې شوي وي نو الله تعالی د هغې په بدله کې به لومبنی لباس هغه له ورکړي نو کوم مقامات د ابراهیم علیه السلام به د قیامت په ورځ باندې وي اذ قال له ربه کله چې ووایي دته ربه رب دلو دا د ابراهیم علیه السلام بنیادي خبره څه وه وایي د هغې بنیادي خوش ده کې تابعداري ډېره زیاته وه په ده کې انکار نو اعراض نو چون چرا به یې نه کولو خپله رای خپله منشا خپل ارادې مکمل ختمه کړې وه بس هر ټیم د الله حکم په انتظار او تابعدار مولانا روم وی کال را بگذار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو وی که د ځان سره جوړول غواړې دا خپل خبرې بیا پرېږده خپله تجربه خپل علم او خپل هنر دې پرېږده د یو لوی الله والا انسان مخې ته کښېنه او بیا د هغه په خبرو باندې عمل شروع کړه دا وایي چې زما ذهن خو داسې راځي او زما رای خو دا ده او زما عقل او زما تجربه او زما ایکسپیرینس خو دا دی نه خپلې تجربې مکمل پرېږده بس د الله ولی مخې ته د یو عالم مخې ته ځان مکمل تابعدار کړه چې سره جوړ شي د نبی علیه السلام مخې ته صحابو دا لوی مقامات ولې حاصل کړو هغوی بس صرف د نبی علیه السلام په خبره باندې خپل ځان او خپله بیبي خپل بچي خپله قبیله خپل خاندان هېچا هېڅ ته نه دي کتلي په نبی علیه السلام باندې هېچا یې ترجیح نه ورکوله دوی حضرات کې جوړ شو اذ قال له ربه کله چې ووایي دته ربه رب دلو اسلم تابعدار شه اسلم معنی منقاد شه غاړه کېږده خبرې ته نو دا نه چې مخکې نه تابعدار نو ابراهیم علیه السلام خو د شعورونو تابعدار را روان و خدای ته یو وعده واخیسته چې لکه نن خبرې ځان تیار کړه نو قال اسلمتو ده ووایي زه تابعدار شومه لرب العالمین دپاره د پروردګار د عالمونو الله جل شانه دا ونه چې په کومو خبرو ته تیار کړه آیا دې امتحان دا کاغه امتحان تا ستا په ذات به امتحان راځي که ستا په اولاد به راځي او څه به وي
نوس تابدار شنو یعنی ارسطا او ابراہیم علیہ السلام تنقیحات نے کی دیگی پکمو کمو خبرو کی ځان تابدار کم سسم مراد استاسو بس یو اسلام تو تابدار یما بس ارسطا میں یغاڑ خودرا ذکر ابراہیم علیہ السلام دا بے کمالات حاصل کری دی او یادا چې د اصل معنی اخلص دینکا خپل دین دی خالص کا لکه څنګه چې تر اوسه پورې خالص وي آیندم خالص ساته نغی ما اخلصتو ما خپل ځان خالص کړو لرب العالمین لپاره د پروردګار د عالمونو ووصى بها او وصیت کړو په دې سره دا بها کلمې د ملت تراجی دی د ملت ابراهیمی او د ملت حنیفی وصیت ابراهیم علیہ السلام کړو بنیه زامن خپل ته ابراهیم علیہ السلام روح البیان لیکلی دی او شاه عبدالعزیز سے وو چې اته زامن وو مشری زوی اسماعیل علیہ السلام نے ام ہاجر اور دویم زوی اسحاق علیہ السلام نے بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نانور شپږ زامنې درېم بیبی قنطورا او دا د کنعان وا قنطورا بن یقطین نے شپږ زامن پیدا شو اور روح المانی لیکلی دی د اتقان په حواله سره چې د ابراهیم علیه السلام 12 زامن د اسحاق علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام نه راول 10 زامن د قنطوران دي پدې کې دا اسماعیل علیه السلام په مکه مکرمه کې آباد شو د وفات شو دی او دا نه سلسله بیا د عربو چلیدلې ده او د نبی علیہ السلام په اولاد کې ده اسحاق علیہ السلام په کنعان کې او فلسطین کې او اسحاق علیہ السلام د لوط علیہ السلام لور سره نکاح وکړو د لوط علیہ السلام دو لورانې وي او د لوط علیہ السلام په قوم چې کله عذاب راوي نو لوط علیہ السلام سره د خپل لورانو او د خپل ایمان والو سره لړو ملک شام ته دا په دو لورانو کې او لور سره اسحاق علیہ السلام نکاح وکړو او داینه دا دو زامن یعقوب علیہ السلام او عیسی پیدا شو او دا دړ یو ځای پیدا شو جوړوا عیسی مخکې پیدا شو یعقوب ورپسې یعقوب دا عاقب نه دی عاقب کون دی ته دا کون شاته وی دا یعقوب علیہ السلام عیسی پسې فوراً متصلت پیدا شو ذکر ته یعقوب لیکي پیچھے آنے والا رست راتون کی ناو ملک شام کے ابراہیم علیہ السلام سره یعنی کنعان و فلسطین کی او دا قنطوران چې کوم شپږ زامن دي نو په دې کې لومړی مدین او دا مدین یو په اردن کې هار دی هغه انت آباد شو او دا نه بیا سلسله روانه شوه دا شعیب علیہ السلام دا د مدین په اولاد کې دی مدین د ځای نوم دی او دا اصل کې د ابراهیم علیہ السلام زوی دی او دې کې دا نور زامن چې دي دا مدین نه علاوه نو دې سم ملک شام کې او روم ته لاړل دې نور زامنو یې ابراهیم علیہ السلام ته وې چې تا او اسماعیل علیہ السلام بیت الله شریف سره آباد کو هر خلوی نسبت ملو شو اسحاق علیہ السلام خپل ځان سره کو دا مونږ دی ولې هغه ملک شام کې ځای په ځای هارون ته او روم ته ولېږلو ابراهیم علیہ السلام جواب ورکړو دا ما چې سکړی دا په خپل مرزه نه لیکلي دا د الله حکم دی چې داسې وکړه د الله تعالی د حکم د منشا مطابق لیکلي دي او باقی تو زمان ټیک ته لري به او ما ته را رسېدی نشي
خو دې ټولو ته یو اسم اعظم خو الله تعالی یو نوم ورته وکړو چې دا اسم اعظم سره یاد ساتئ چې کله هم په تاسو څه مسله راځي مشکل او قحط یا بل څه مسله دا اسم اعظم وایي نو الله تعالی به ستاسو مسله فوراً حل کړي به ابراهیم علیه السلام دغه 12 زامنو ته او یا دې اتو زامنو ته دا وصیت کړو چې تاسو به زما په ملت او زما په دین باندې بل ملت او بل دین باندې اختیاروئ او دا د یو پلار ذمہ داري ده څنګه چې دې د خپل اولاد په دنیا فکر کې د آخرت فکر به وکړي ټیک ده چې پلار به خپل اولاد لپاره د کور او د روزګار فکر به وکړي د معاش فکر به کوي خالي میدان نه پېژني الله مالک دی ته خپل وس مطابق سره څه کوشش وکړي لپاره کې به خو د دې نه زیات فکر د آخرت فکر دی چې دا غي عقیده صحیح وي او هغه دین چې دیندار وي چې آخرت یې جوړ شي او صابها او وصیت کړو په دې ملت سره ابراهیم او ابراهیم علیه السلام بنیه زامن خپل ته او دارنګ و یعقوب او یعقوب علیه السلام هم د دې وصیت کړو یعقوب علیه السلام بیا 12 زامن دي سلور بیبیانی دی 12 زامنی دی دوی بیبیانی دوی وینځي وي او داینه دا 12 زامن پیدا شوي دي یعقوب علیہ السلام بیا خپل اولاد ته دې خبرې وصیت کړ دې چې تاسو به زما د پلار نیکو په دین باندې یا بنیا اے زما زامنو ان الله اصطفى بیشک الله تعالی غوړه کړ دې لکم الدین تاسو لپاره دین مراد عام دین نه دی الدین باندې الف لام دی یا مراد دین اسلام دی چې الله تعالی تاسو لپاره دین اسلام غوړه کړ دې نور ادیان غوړې ای پس روان نشي فلا تموتن فاستاسو ممره الا وانتم مسلمون مگر پداس حال کې تاسو تابعداري کوونکې نه تاسو مسلمانان یې دې اشکال دار دي چې مرګ د انسان په خپل اختیار کې نه دی او نه ټیم معلوم دی کم انسان په خپل مرزه باندې مري څوک نه مري او نه چاته خپل مرګ ټیم معلوم دی او دلته یعقوب علیه السلام داوی چې تاسو ممره مگر مسلمانان یو تابعداري کوونکي جواب دار چې دا مرګ نفي نه کوي چې ممره تاسو مطلب دا چې په دین باندې په دین اسلام باندې قائم او دائم اوسئ برقرار اوسئ هر ټیم په دې عمل پیرا اوسئ نو مرخ واسم یو ټیم راځي کله شپې کله ورځې او تاسو په دین باندې چې مرګ راځي په دین اسلام باندې شي او که تاسو په دین یې باندې چې ژوندۍ خو لا ډیره پاتې اور موږ سری دي ورګیره ملا تور دا ورګه زه خلا ځوانې ما ورګه لا بلا ژوندۍ پاتې نراشه نور اډیان خلک پکې مو ګورو چې دا دین کې سری هغه دین کې سری یا خواهشات پسې روان شي تاسو په دې انتظار چې مرګ بلا کله راځي حالانکه مرګ په بډاوالي نه لري مرګ نه په بیمارو دی نه په بډاوالي باندې لري د مرګ خپل ټیم دی دا بډاوالي او د مرګ یو سبب دی او دا بیماری او د مرګ یو سبب دی او دا هونه چې مرګ صرف بیماری سره او مرګ به صرف بډا راځي بډاګان حضرات موجود دي نوسی وفات کیږي تاسو په دې سوچ کې چې ژوندۍ را ډیره پاتې را حالانکه مرګ ځواني کې راشي د دین اسلام نه علاوه په بل دین باندې ولر شي ولهذا په دین اسلام کلک اوسېږي او قائم او دائم اوسېږي نو مرګ بیا هر کله راځي تاسو به تیاری او تابعدار وئ
او اعراض نه کوي د ملت د ابراهیم علیه السلام نه، مګر هغه څوک چې کمه کړی کړو خپل ځان یقین غوره کړو موږ د لره په دنیا کې او بېشکه دی په آخرت کې هماغه د نیکانو خلکو نه دی. کله چې وایي د طرف د ده تابعدار شه، وایي ابراهیم علیه السلام د تابعدار شوم دپاره د پروردګار د عالمونو او وصیت کړو په دې سره ابراهیم علیه السلام زامنو خپلو ته او یعقوب علیه السلام ای زما زامنو بېشکه الله تعالی غوره کړی ستاسو لپاره دین اسلام ستاسو مه مرئ مګر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أم كنتم شهداء آياتاسو حاضر وي إذ حضر کلا چرانزدی شو یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام تمرگ اذ قال لبنیه کلا چوی دو زامن خپلتا ما تعبدون دسشی بندگی بکوی تاسو من بعدی زمان بعد قالوا دیوی نعبد الہک منگ بندگی کو د پردگار ستا و الہ آبائک او د پروردگار د پلارانو ستا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق چې ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام الها واحدا معبود یو ونحن له مسلمون او موږ د الله تعالی تابعداري کوونکي یو. تلک امة دا یو ډله وه قد خلت چې یقینا تېره شوله لها د دې دپاره دي ما کسبت هغه څه چې دوی کسب کړي دي ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره دي هغه څه چې تاسو کسب کړي دي ولا تسألون او ستاسو نه به تپوس نشي کولی عما په باره د هغه څه کې کانو یعملون چې دی عمل کولو. په دې آیتونو کې تنبیه ده او د کومو خلکو په ذهن کې چې دا خیال دی چې موږ به د خپل پلار نیکه د وجې نه بچ شو او زموږ نجات به وشي، نو دا خیال ختمول دی او دا تنبیه ده دې ته چې د پلار نیکه په دین باندې او د پلار نیکه په پیغمبرۍ به تاسو نشئ بچ کېدی. هر انسان به په خپل ایمان او په خپل اعمالو باندې بچ کېږي به.
که یو سړی په خپله مؤمن نه دی، ګمراه دی، کافر دی، او پلار ډېر شان والا نبي دی، او د هغه په آبا و اجداد کې ډېر انبیا تېر شوي دي، د دغه انبیاء کرامو د وجې نه به دا سړی نشي بچ کېدی. او که فرض کړې یو سړی په خپله لوی نبي دی، لیکن د هغه پلار چې دی هغه مؤمن نه دی، نو پلار به د دې زوی د وجې نشي بچ کېدی به. ها فایده به هغې ورکړي چې کله انسان کې ایمان وي، نو سبا قیامت کې به د دغه پیغمبرانو د وجې نه انسان ته فایده ملاویږي. او د فایدې لپاره شرط دا دی چې ایمان وي. اصل کې تنبیه یهود و نصاراو ته ده. یهود و نصاراو چې دا سکول په دې بنیاد کولو، زموږ په آبا و اجداد کې ډېر پیغمبران ناولي دي، زموږ لپاره هر قسم اختیار حاصل دی، ازادي د موږ ته چې سم کړو ټیک دي، ځکه زموږ پلاران او نیکیان ډېر پیغمبران. نو قرآن کریم دا تنبیه کې دی ته چې په دې امید مه اوسېږئ. بله خبره دا ده چې کله دا مخکنی آیت نازل شو چې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته وصیت کړو د ملت حنیفي، نو یهود راغلو نبی علیه السلام ته وویل چې د ابراهیم علیه السلام موږ ته پته نشته چې هغه خپل اولاد ته څه وصیت کړو. البته یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته د یهودیت وصیت کړو. یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته وایي چې زم په یهودیت باندې یم او تاسو هم زمانه بعد په یهودیت باندې اوسېږئ. الله تعالی دا آیت نازل کو چې دا خبره تاسو سره کم ځای نه کوئ. آیا یعقوب علیه السلام چې سټه وفات کېدو او کله آخري وخت شو، خپل زامن راوځای کړو، د هغې نه اقرار اخیستو، نو آیا تاسو هغه ټایم موجود وئ او دا خبر تاسو په خپلو غوږونو باندې اورېدلې ده او مشاهده کړې ده؟ دومره په یقین سره لګیا یې چې یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته د یهودیت وصیت کړو، تاسو کوم ځای موجود وئ؟ یعقوب علیه السلام خو 2000 کاله مخکې تېر شوی دی، تاسو راغه نه څه خبر یې؟ او خبردار زار الله تعالی دی چې الله تعالی وی چې یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته د دین حنیفي او د ملت حنیفي وصیت کړی دی. نو د الله تعالی خبره معتبر ده که ستاسو خبره معتبر ده؟ تاسو سره په دې خبره څه دلیل دی؟ بل دا چې عقل دا خبره نه مني. یهودیت خو د موسی علیه السلام د زمانې نه شروع شوی دی. د موسی علیه السلام شریعت او د هغه کتاب ته تورات او مذهب ته یهودیت وي، او موسی علیه السلام بذات خود د یعقوب علیه السلام نه تقریبا 400 کال وروسته راغلی دی. نو هغه زمانه کې یهودیت کم ځای و، د یعقوب علیه السلام په زمانه کې یهودیت د کم ځای و، هغه لا د سره نام و نشان یې نه، ځکه یهودیت خو د موسی علیه السلام نه پس شروع شو او نصرانیت خو د عیسی علیه السلام نه پس شروع شو. نو تاسو څنګه دا دعوه کوئ چې یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته د یهودیت وصیت کړی دی او یعقوب علیه السلام په خپله په یهودیت باندې و؟ او بل دا چې ستاسو دین خو د خواهشاتو نوم دی، په دې کې هر قسم ازادي ده، که څوک یو خدای مني او که دوه مني، که څوک عزیر علیه السلام ته د الله تعالی زوی وي او که څوک عیسی علیه السلام ته د الله تعالی زوی وي، او که څوک د الله په کتاب کې تحریف کړي تاسو یې خیر دی، او که احکاماتو کې رد و بدل کړي نو تاسو وایئ خیر دی. ستاسو دین خو ټول خواهشات دي. نو آیا
یعقوب علیہ السلام خپل اولاد ته د خواهشاتو وصیت کو چې په خواهشاتو باندې ځي. یعقوب علیہ السلام په خپل د الله تعالی تابعدار په توحید باندې او د پلار نیکه په دین باندې او خپل اولاد هم دغه اقرار واستې دي. نراشي اصل حقیقت تا او کتاسو حقیقت کې د یعقوب علیہ السلام اولاد او د ابراهیم علیہ السلام اولاد یې تش په خلنه کې آشن صفات انسان کې پیدا کړي. څنګه چې هغه په توحید باندې او کلک تابعدارو دا شان تابعداري په ځان کې راولې آشان منقاد شي آشان تابعدار شي آشان قرباني ورکړي دین لپاره. ځکه اصل اولاد هغه چې د پلار نیکه په میشن باندې وي هغه اصل اولاد دی او چې د پلار نیکه په مقصد او په میشن باندې نه دا اولاد سره اولاد نه دی. هغه د نوح علیہ السلام سکز وی چې ایمان پکې نشتا نو قرآن کریم سوی داستا زوی نه دی ستا اهل نه دی. حالانکه د نوح علیہ السلام نه پیدا دی قرآن لیس باهلک دا صد اهل نه دی. ځکه ستا اهل خو هغه دی چې ستا په مقصد باندې رواني ستا په لاره باندې رواني دا ستا اهل دی. او ستا زوی ټیک ته چې ستا زوی لکه ستا په میشن او په مقصد نه دی د دې څه فایده ده. او دا زموږ پښتو کې هم دا محاوره موږ استعمالو چې اولاد د خپل پلار تابعدار ني او دا په مقصد ني وي دا څه اولاد د دې څه فایده ده. دا په نش باندې حساب دی نشته اولاد په نش باندې حساب شي. بیا دا له تاسو ځان د یعقوب علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام اولاد منه او فخر په دې خبره کوي نو بیا د هغه شان صفات هم په ځان کې پیدا کوي کنه هغه څنګه تابعدار خلقو. علی رضی اللہ عنہ دیوان نے دغه اشعار دی په یو کتاب کې دیوان علی وتوی. علی رضی اللہ عنہ ډېر لوی شاعر لوی عالم او لوی شاعر مو دا د دیوان او د کتاب معنی شعر دا دی چې فرمایي چې الناس من جهة التمثال اقفاء ابوهم آدم والام حواء. ټول خلق په شکل صورت کې یو برابر دي. د یو آدم علیہ السلام او د یو پلار اولاد د بیبي حوا اولاد دي. اس فرق پکې نشته. نو بیا وروسته وی لیس الفتى من قال كان ابي ان الفتى من قال ها انا ذا. ځوان دې ته نه چې زما پلار داسې او زما نیکه داسې و. ځوان دې ته چې خپل ځان یا چې زه داسې یم ما دا کارنامه وکړه ما دا کارونه وکړه. د پلار نیکه په بهادر او تکرونه کې فخر کې دام داسې خبره ده. جوان او ځوان دې ته وایي چې خپل ځان یاد کړي چې ما دونه کار وکړو ما دومره څه وکړو ما دا کارنامه او دا درجات مې حاصل کړو. دې ته ځوان ویل کېږي. او دا ځوان دی چې دې زما پلار داسې او زما نیکه داسې دا خو د بزدل انسان کار چې د پلار نیکه په کارنامو باندې د هغې کریډټ دی حاصلي. ان الفتى من قال ها انا ذا. جوان وایي ته چې پانډې وټه په میدان ته شي راشي زه ځوان یم زه بهادر یم زه داسې کولی شم. نو تاسو هم ځان ته یعقوب علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام اولاد یې په دې فخر کوئ. راشد هغه زندگی وګورئ چې هغې کومه زندگی تېره کړې ده او څنګه یې تېره کړې ده. که تاسو بیا شنا خبرې شته ام کنتم شهداء آیا تاسو حاضر وئ. شاه عبدالعزیز صاحب لیکلي دي چې کله دا مخکې آیت نازل شو او مخکې آیت کې دا بیان و چې ابراهیم علیہ السلام خپل اولاد ته وصیت کړو او یعقوب علیہ السلام هم وصیت کړو د ملت حنیفي. نو یهود نبی علیہ السلام ته وایي چې موږ ته د ابراهیم علیہ السلام د وصیت پته نشته
البته د یعقوب علیه السلام د وصیت مونږ ته پته شته، ځکه یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته دا وصیت وکړو چې زه په خپل په یهودیت باندې ما او تاسو هم په یهودیت باندې برقرار اوسئ. نو قرآن کریم دایت نازل کو چې ام کنتم شهداء، آیا تاسو موجود وې، حاضر وې چې کله یعقوب علیه السلام ته د مرګ اسباب را نږدې شو او یعقوب علیه السلام خپل زامن را جمع کړو او هغوی نه اقرار واخیستو او معلومات یې کول، نو آیا تاسو موجود وې؟ ځکه انسان یقیني خبره کله کولی شي؟ یقیني خبره لپاره یا خدا چې انسان په خپلو سترګو باندې وویني او په خپلو غوږونو باندې اوري. عیار عجیب آیا انسان چې په خپلو سترګو وویني نو اورېدلې او لیدلې یو نه دي برابر. لیدلې یقیني خبره ده، اورېدلې کې غلطي کېدی شي، چاوي او یو دا چې انسان په خپلو سترګو باندې ویني. او یا یقین دار چې آسمانی کتاب کې دا خبره موجود وي. نو تاسو په کتاب کې دا خبره شته په تورات کې چې یعقوب علیه السلام په یهودیت باندې و، هغه زمانه کې یهودیت کوم ځای و. نو ام کنتم شهداء، آیا تاسو حاضر وئ؟ شهدا یا جمع د شهید ده او یا دا جمع د شاهد ده. په دواړو کې د ګواهۍ معنا وي. گواهی انسان کله کی چې کله یو خبره په خپلو سترګو باندې وویني چې زه ګواه یم، ما دا هر څه ولیدلو. او چې انسان د سره موجود نی په هغه ځایو کې او ورسه ګواهي وکړي. ګواه مراد دا چې زه د دې خبرې شاهد یم، عیني شاهد، ما په خپلو سترګو لیدل چې دا کار وشو. ام کنتم شهداء، آیا تاسو حاضر وئ؟ هارون رشید بادشاہ اعلان کړو چې سبا کې وختار لږ پلانکی ځنګل ته یې سار شنه چوکیدار ته وې دا د محل چې کوم چوکیدار مګی تاسو نن ښکار لمزه مې ولې بیما بیگا خوب ولیدو چې تاسو ځنګل ته ښکار لتلیې او هلته کې زمري په تاسو باندې حمله کړې ده او تاسو زخمی شوي یې، نو لهذا مزه تاسو. نو هارون رشید بادشاہ وخندلو، هغه څوکیدار له انعام ورکړو او دې یو څو کوړې لګاو کې او معذور یې کې نوکرینې ختم کې. نو خلک حیرانو چې دا معذورکې ولې او کوړې ولې ورکړې. دا زما څوکیدار دي، خوبونه کې د شپې خوبونه ویني، دا دونه زما څوکیدار شو. څوکیدار خو په غش ډېرو بیمار زمري نه بچ کېږي، دلته کې په محل کې اوده دی او مار پاره خوبونه ویني، نو دا څوکیدار څنګه شو؟ نو هغه چې انسان په خپلو سترګو یو سین نه لیدلي، هغه څنګه ګواهي وکړي دې خبرې؟ ام کنتم شهداء، آیا تاسو حاضر وئ، موجود وئ؟ اذ حضر یعقوب الموت، کله چې حاضر شو، حاضر نه مراد رانږدې شو یعقوب علیه السلام ته الموت مرګ. مرګ حاضر شوی نه دی، مرګ خو چې کله حاضر شي بیا د انسان رابطه دنیا نه کټ شي، بیا انسان نه څوک لیدی شي نه چا اورېدی شي بیا، او نه بیا خبرې کولی شي. دا خو لا مرګ لا نور راغلی، اسباب د مرګ رانږدې شو. اسباب د مرګ څه؟ انسان بوډا شو، ویښته د ګیرې سپین شو، د سر سپین دي، د نور پسې انتظار، بیا به ځوان کېږي څو بیا به راپاڅي. خو دغه اسباب د مرګ دي چې سر دې سپین شوی دی او ګیره دې سپینه شوې ده او غاښونه له حیثه پرېوتو واله دي. نو بس دغه ستا زندګي دغه شمار او څو ورځې پاتې دي، دا اسباب د مرګ دي. یا انسان ځوان دی لیکن داسې بیمار دی چې لا علاج شو،
اطباء او ډاکټران به ستا علاج نه کېږي، د خدای په رحم او کرم باندې نو به دیم بیا بیماري روغ ته روغ سوا کېږي. نو دا مو اسباب د مرګ دي. یعقوب علیه السلام چې کله اخرنی عمر ته ورسېدو، تقریبا 124 سال د یعقوب علیه السلام زندگی ده. یعقوب علیه السلام خپل زامن را یوځای کړو او د ذکر را یوځای کړو چې کله یوسف علیه السلام سره ملاقات شو او یعقوب علیه السلام سره د خپل اولاد او د نواسو د کنعان نه مصر ته منتقل شو. ځکه یوسف علیه السلام په مصر کې وزیر خزانه او بیا وروسته بادشاه شو. نغه خپل ټول کام قبیله خپل خاندان راوغوښتو مصر ته او مصر کې ولې یو ښار مقرر کړو، په هغې کې ټول خاندان آباد کړو. یعقوب علیه السلام چې کله مصر ته راغی نو مصر کې یې وکتل چې مختلف مذاهب وو. چا د اور بندگی کوله، چا د ستورو بندگی کوله او چا د بوتانو بندگی کوله. دا بت پرستی په مصر کې د پخوا نه را روانه وه. یعقوب علیه السلام دا هر څه وکتلو. نو چې کله وفات کېده نو 12 زامن یې را یوځای کړو. نو 12 زامن یې دا اقرار واغستو، یعنی هغوی خو مخکې هم په توحید باندې راوړ 12 زامن، دا نه چې کلي څه بت پرستي یا شرک په هغې کې، نه په توحید باندې وو. لیکن د خپلې مخې ته اقرار ترې دوباره واغستو چې زما مخکې اقرار وکړئ چې تاسو به د چا بندګي کوئ. یعقوب علیه السلام ترې تپوس وکړو ما تعبدون من بعدي، تاسو به د چا بندګي کوئ زما نه بعد؟ خبره داسې انداز کې وکړه چې دی چې د الله به معنی او که نه به مې داسې ورته ونه وي د چا بندګي به کوئ، ځکه معبودان په مصر کې ډېر دي. نو د چا به کوئ؟ نو هغه ټولو په یک زبان ورته ووي چې موږ به ستا د معبودو او ستا د مشرانو پلارانو چې کوم معبودو چې هغه ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دی، ستاسو چې کوم معبود او پروردګار دی چې هغه الله تعالی دی، د هغه بندګي به کوو. زامنو دا هم ویلي شو چې د الله تعالی بندګي به کوو، لیکن یعقوب علیه السلام یې خوشحاله دا د خوشحالۍ د ستا چې کوم معبود دی ستاسو او ستاسو د پلار او نیکو د هغوی چې کوم معبود دی د هغه بندګي به مونږ کوو. حدیث کې راځي چې کله یو سړی وفات کېږي او بیمار شي دله حوصله ورکوئ، دلته ښکلې خبرې کوئ او دې یاروئ مه دغه ټایم کې. مرض الموت کې چې کوم انسان مبتلا دی هغه له ښکلې خبرې ورته کوئ، وایي تا خو ماشاءالله حج کړی دی، د حج فضیلت دا دی چې ټول ګناهونه معاف کېږي، او تا خو ماشاءالله 15 وخته لمونځ کړی، تا خو 40 په تکبیر الله سره لمونځ کړی دی، سره انسان د منافقت نه بچ کېږي، او تا خو به صدقات او خیرات کولو او تا خو خلکو ته خیر رسو چې د انسان ګمان د الله تعالی سره ښه شي. لکه شیطان دا ټیم انسان مایوسه کی، انسان د مایوسۍ نه بچ کړي، نه ته ښکلې خبرې وکړي. هغه زامنو یې د هوښیارتوب نه کار واخیستو. یعقوب علیه السلام ته د ټوک دا جواب ورکړو چې موږ د الله تعالی بندګي به کوو، لیکن
جواب داسې انداز کې وکړو چې پلار مطمئن شي، خوشحاله شي او دا ټولې خبرې ورته مخامخ شي، رایادې شي. اذ حضر یعقوب الموت، کله چې حاضر شو، یعنې کله چې رانږدې شو یعقوب علیه السلام ته الموت مرګ. نو مرګ یعنې اسباب الموت، د مرګ اسباب. اذ قال لبنیه، کله چې ووی د زامنو خپلو ته، 12 زامنې وو او 12 واړه له هیره سره ځوانانو، صرف یوسف علیه السلام پکې نبي جوړ شوی دی او دا 11 انبیاء کرام نو. کله چې ووی د زامنو خپلو ته ما تعبدون، د څه شي بندګي به کوئ تاسو، من بعد زمانه بعد، زمانه بعد یعنې من بعد موتی، زما د مرګ نه بعد. ما تعبدون وی دا ما پاروی کې د غیر ذوی العقول دپاره راځي، یعنې د هغه چا دپاره چې پای کې عقل نی او د عقل والو دپاره من راځي. لکه قبر کې چې کوم 3 سوالات کېږي، نه کې یو سوال دا چې من ربک، ستا رب څوک دی، او دارنګې من نبیک، ستا نبي څوک دی. دا چونکې عقل والا دی نو لهذا من راغی، او دین چونکې عقل والا نه دی نو ما دینک، دین ستا څه دی. نو من دینک به نه وی چې ستا دین څوک دی، بلکې ستا دین څه دی. دا ما او من کې دا فرق دی. لیکن علامه تفتازانی رحمه الله وی چې د ما کې عموم دی، د عقل والو دپاره او د عقل نه علاوه بل چا دپاره ټول دپاره راځي. نو ما تعبدون دا نه چې من تعبدون، د کم ذات به تاسو بندګي کوئ. ولې ونه وی؟ ځکه مصر کې بت پرستی په مختلف قسمه وه، د بوتانو هم وه او د استورو هم وه او د انورو هم وه. دا دې کې څه ذوی العقول دي، څه غیر ذوی العقول دي. ځکه ما تعبدون څه شي بندګي به کوئ تاسو، من بعد زمانه بعد. او دا زمونږ دپاره یو تعلیم دی او سبق دی چې د خپل اولاد د آخرت فکر پکار دی. یعقوب علیه السلام دا نه وی چې زمانه بعد به څه خورئ، ما تاکلون من بعدي، غنم خو په 6,000 شو، څه به خورئ تاسو، زمانه بعد به څه کوئ. یا دا چې ما تشربون، څه به څښئ زمانه بعدو. یا دا چې ما تلبسون، څه به اغوندئ زمانه بعدو. او کوم ځای کې به تاسو اوسېږئ. دانی بلکې د بندګۍ او د هغې د ما تعبدون، چا بندګي به کوئ، دا فکر د خپل اولاد پکار دی. من بعد زمانه بعدو قالو دیوی نعبدو، مونږ بندګي به کوو الهک، د معبود ستا. نعبدو مضارع ده، څنګه چې تر اوسه پورې مونږ د الله تعالی بندګي کوو، آینده به هم داسې کوو، په دې مسلسل به روان یو. الهک د معبود ستا، د پروردګار ستا. و اله آبائک، او د پروردګار د پلارانو ستا. آبائک و ستا پلاران یعنې مشران. دا آبائک څوک دي؟ دا ابراهیم او اسماعیل او اسحاق، چې ابراهیم علیه السلام دی او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام. ابراهیم علیه السلام خو نیکه دی د یعقوب علیه السلام، او نیکه ته پلار ویلی شي. او دا اسحاق علیه السلام سکه پلار دی د یعقوب علیه السلام. لیکن اسماعیل علیه السلام تره دی او تریم په آبائک کې راوستو. نو تره ته پلار ویلی شي. نو او حدیث کې راځي العم سن الاب، دا تره چې دی دام د پلار په درجه کې د پلار په شان دی.
د یو تانی نه چې څنګه دوه شاخونه وځي، دوه څانګې جوړې شي، دارنګې د یو نیکه دوه زامن دي، یو ستا پلار شو یو تره شو، نو دا ستا پلار او تره دواړه په یو درجه کې شو. نو العم سن الاب تره چېرې دا په منظره د پلار باندې دی. څنګه چې حدیث راځي الخالة بمنزلة الام، ماسی چې دا په منزله د مور کې ده، یعنی مور سره برابر ده په درجه کې قدر. نبی علیہ السلام دا فرمایي اکرم العباس، د عباس رضی الله عنه اکرام کوي، عزت کوي، فإنه بقیة آبائی، دا زما په پلار نیکه کې دغه یو تن پاتې دی، زما په ترونو کې دغه یو تر پاتې دی، نور خو وفات شوي دي، د ده کم از کم خیال ساتئ. مرض الوفات کې نبی علیہ السلام چې بیمار شو نو تقریبا لږ بېهوشه شو، پرکالي ورته پرې راغلې وه. نو خلکو یې دی چې بیمار دی نو بې دوایي وله ورکړئ. نو هغه ترخه دوایي وه، نو هغه نبی علیہ السلام له دې ورکوله. او نبی علیہ السلام په لاس سره اشاره کوله چې مه راکوئ. خبرې نه شو کولی که ډېر زیات تکلیف و، خو په لاس سره یې چې مه راکوئ. چې کوم حاضرین هغه وایي چې دا بیمار سړی هر څه وي چې ما له دوایي مه راکوئ، بیمار انسان داسې وي لیکن ورکوئ ورې چې ښه شي. نایده لدود وي، دغه ترخه دوایي به ورکړي، وختي کې به وله اړوله. نو هغه دې په زوره نبی علیہ السلام له په دې وختي کې دوایي ور واړوله. او نبی علیہ السلام مه یې مه راکوئ، ترخه دوایي وه. بیا وروستو چې که نبی علیہ السلام بیا هوش کې راغی، وایي دا ما له چا چاره کړې وه دوایي چې ما راته ووایي چې مه راکوې، ولې مې راکولې راله. وشه به دغه شان دوایي نوره جوړه کړئ. چې څومره نارینه او زنانه په مجلس کې ټول ورکړئ، شه به یې په زوره باندې، تر دې چې میمونه رضی الله عنها روژه وه، هغې نه یې په زور شه به ته پکې محتم ناسته وي. صرف عباس رضی الله عنه ته یې مه ورکوئ. نه عباس رضی الله عنه ترې یې مه ورکوئ، باقي ټول لکه نارینه او که زنه دي د ټول وخت چې ولې ما له دوی په زور راکوله. دې کې یو اشکال دی چې نبی علیہ السلام خو سراپا رحمت دی، نو دا بدلې ولې واغسته؟ جواب دا چې دا رحمت وکنه که نبی علیہ السلام په خپله بدلې، الله تعالی بیا بدله اغسته چې زما پیغمبر صلی دا کار ولې وکړو. نو دا د نبی علیہ السلام په خپله بدله اغستل، دا د الله تعالی د بدلې نه دی بچ کړو. دا هم یو رحمت د نبی علیہ السلام. نو عباس رحمه ورنه کړه، یو وجه دا چې هغه موجود نو، دویم دا چې په دې کې حاضر او شریک نو چې مه کوئ دا کار، لیکن ټولو وله ورکړه. نو د نبی علیہ السلام به د عباس رحمه ډېر خیال ساتو. الها واحده معبود یو، الها معبود واحدا یو، د تاکید دپاره وي. ونحن له مسلمون، او مونږ خاص ته الله تعالی مسلمون تابعداري کوونکي یو، مونږ په دغه تابعداري به کوو، فرمان بردار به اوسېږو. دومره کافي دی. آیا تاسو حاضر وئ کله چې رانږدې شو یعقوب علیه السلام ته مرګ، کله چې وایي د زامنو خپلو ته د څه شي بندګي به کوئ ته او زمانه بعد وایي دې مونږ به بندګي کوو د معبود ستا او د معبود د پلارانو ستا، د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام معبود یو، او موږ خاص ته الله تعالی لپاره تابعداري کوونکي یو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون